بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امین مشال او علیم شاه خیلجی ستاسو په درنه خدمت کې د یو بل ډیر مهم پودکاسټ سره حاضر دي. زده کوونکي پریشان دي. د پریشانې ښکار دي چې په کومه لار لاړ شو، کومه لار خپل کو. ورستر بلې آیډیاز بدلیږي، ورستر بله د مختلفو شخصیاتو نه متاثر کیږي. هم په یو لار روان، هم په یو مقصد پسې روان وي چې په لار کې بل بوټي وګوري او په هغې کې ورته نور څه ښکاره شي، هغې ته مایله شي او هغې ته متاثره شي. چې لږ سفر وکړي نو د هغې نه ورته ښه بوټي یا ښه داسې کوم بل څیز په نظر باندې ورشي، د هغې نه متاثره شي. مقصد ماتیږي او زمونږ لار چې دی هغه د حل چې کوم مطلب دی هغه نه مومي. په دې باندې خبرې کول دا ډیره زیاته مهمه ده چې زده کوونکو ته په دغه اړه باندې پوهاوی او د دې لارې د معلومولو دپاره طریقه کار څه پکار دی. علیم شاه خیلجي صاحب زمونږ زده کوونکي ورځ تر بله د ډېرې زیاتې یوې داسې شخړې سره مخامخ کیږي، د یوې داسې مسالې سره مخامخ کیږي چې نن د سپینو جامو شخصیت ته د دنه متاثر یم، سباله که د تورو جامو یو بل شخصیت ته د هغه نه متاثر یم. زمونږ چې کوم تعلیمي نظام دی هغه هم د خامو کډک دی، خو زمونږ دلته کې زده کوونکي هغه په یوه لار باندې نه ټینګېږي. که د حل لاره او په دغه مسله مو پوهه کړئ. تاسو که دې ټایم کې وګورئ امین مشال صاحب، نو زمونږ زیاتره ځوانان چې په کومو لارو روان دي د هغې د وجې نه دي خبر. صحیح. مطلب روان خو دي، خو for what؟ څه دپاره؟ څومره اکشنز چې دوی کوي په کومه لاره چې روان دي د هغې د ریزن نه دي خبر. کله چې یو سفر بغیر د ریزن شروع شي که نه، نو دا سفر نه دی، دا یو ځای ته وررسي، خو بیا ظاهره خبره ده چې د یو بوټي نه بل بوټی ورته بیا ډېر ښایسته ښکاري، او که بل بوټي ته ورسي نو بل بوټی ورته ډېر ښایسته ښکاري. ټیک شه. ملټیپل اکټیویټیز کې ځوانان ایٹ د سیم ټایم په مختلفو اکټیویټیز کې مصروف دي، خو بغیر د ریزن نه دي. ستاسو د سوال سره جوړاو زما نه یو شاګرد تپوس وکړو صحیح چې زه کنفیوز یم. دا یو زړه مې وایي چې زه بزنس اینډ بیچلر ان بزنس ایڈمنسټریشن وکړم او لګیا یم په 2م سمسټر کې یم. یو زړه مې وایي. بل زړه مې وایي چې زه د مشر ورور چې کوم بزنس دی پراپرټي ریل اسټیټ په هغې کې انوالو شم، او یو بل زړه مې وایي چې زه لاړ شم لندن ته سټوډنټ ویزا باندې، او کله کله مې دا زړه وایي چې بس د هر څه پرېږدم یو اړخ ته لاړ شم. په منځ کې ویره ده د رسک اخیستو چې دی د سره څه ولاړ یم. صحیح ولاړ یم، څه وکړم؟ دا مسایل ډېرو ماشومانو ته دي، ډېرو سټوډنټس ته دي. اصل کې د پراکرسټینیشن چې کوم بیماري ده، سستی، د هغې د ټولو نه اولنی سمټم دا دی چې ته کنفیوز شي چې په کومه لاره لاړ شم. آیا د یونیورسټي چې زه وایم نو دا جاري وساتم که نه د پلار سره په موټر بارګین کې یا د هغه په ریل اسټیټ بزنس کې وچلېږم، یا بیا د ماما زوی خو لندن ته تللی دی، لندن ته لاړ شم. یس، کوم خوا لاړ شم؟ دا کنفیوژن ده، دا جمود ده، دا یو بیماري ده. دې کې ډېر وخت حسارېدل نه دي پکار. دې کې که یو سړی ډېر ساعت حسار شي نو سټرس شي، او سټرس ښه شی نه ده. دا د ډپریشن پهلنی علامت ده. او صحیح ډپریشن بیا داسې بیماری ده چې دا تاسو هایپر کولم شي، هایپر ټنشن ته تللی شي، او هایپر ټنشن بیا داسې دی چې د هغې نه پس وایلنس ده، اګریشن په انګریزۍ کې ورته وایي، جنگ دی. خلک دا شخصیت دومره د مسلو ډک شي چې د ذهن بیا غصې او جګړې ته تیار شي. ایگزیکټلی. خو سټارټ د کوم ځای نه شو؟
چې کله ته په دې خبره کې کنفیوز شې، پریشان شې چې زه په کومه لاړ شم. تعلیم ورسوم، د رور ریل اسټیټ بزنس ته لاړ شم، که انګلند ته لاړ شم، که د فریلانس دنیا ته راشم. موبایل خو سره په لاس کې دی که نه، صحیح ګوري. اوس زما استاد تقریر اوري نو کېدای شي چې په دې کې ځینې خبرې د ذهن ته راشي، نو هغه په کومه لاره چې را روان دی هغه پرېږدي. داسې زما استاد په شان دي نور خلک شته صحیح چې په مختلفو اندازونو د پویټرۍ په شکل کې، د ډرامې په شکل کې، د فلم په شکل کې، یا د هر سړي سره موبایل. نو دا هم لږ داسې شم که داسې شم، داسې شم او که داسې شم. او د دې سره تړلې زموږ د پودکاسټ یو ډیر خوږ مینوال چې نامه یې نشم اخیستی ځکه چې هغه کوم ډپارټمنټ ته راغلی و، نو هغه د سایکالوجي یا د سایکیټري چې کوم ډپارټمنټ چېرته چې خلک اسې هم خپل سیشن یا علاج له لاړ شي، نو زموږ د ټولنې خلک یې لیونی بولي، لیونی یې یادوي. نو ښه د میډیکل سټوډنټ او یو ښه کورنۍ سره تعلق نو په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې را سره ملاو شو چې ستاسو د پودکاسټ د علیم شاه صاحب او د امین مشال زه چې دی نو مینوال یم او ډېر په مینه سره ستاسو پودکاسټ هغه اورم ګورم. نو ما چې دلته کې څه کوي وایي چې سیشن له راغلی یم سایکالوجي دلته کې ډپارټمنټ ته، ما مسله د سره څه ده؟ مسله را سره وی دا ده چې زه د میډیکل سټوډنټ یم، خو ما چې کم سایټ کې تګ غوښته ملګري رانه وړاندې لاړله او زه دلته کې پاتې شوم. نو زه اوس د یوې مسلې ښکار یم، نو پلار مې راوستی یم دلته کې او ښه ټیک ټاک لکه د هغه خبرې، د هغه انداز، د هغه گفتار، خو وایي چې ما دلته کې سیشن دا په خپله وټاکه ځکه چې زه د دې مسلې ښکار یم چې زما نه ملګري وړاندې لاړل. په زرهاو په میلیونز کې سټوډنټس په سکول، کالجز، په یونیورسټیانو کې د دې بیمارۍ ښکار دي. په سکولز، کالج او یونیورسټیز کې کاونسلینګ چې کوم کنسپټ دی دا نشته په پاکستان کې، او خاص طور پر په پښتونخوا کې نشته. دا اوس ډیر ضروری دی. دا غي ریزن دا دی چې په خوا په زمانه کې د نن 20 کاله 25 کاله مخکې دا موبایل سرخوړلی نه و. نو یو سټوډنټ به تره ته ماما ته زیاده نه زیات پلار ته کتل که نه، چې تره مې ډاکټر دی نو ډاکټر شه، پلار مې انجینیر دی انجینیر شه. کنفیوز نه و که نه، همدغه شانته به هم وه روانو انجینیر به شو، د وکیل زوی به وکیل و. دا ټول یو لحاظ سره مطلب دا و چې کم از کم سټوډنټ په ځوړند نه و، پلار یا ترې موټیویشن و، ځوړند نه و، اوس ځوړند دی هلکان. زه وایم چې په کالجز کې، په یونیورسټیانو کې یو خاص ډپارټمنټ جوړ شي د دې لپاره چې هغه د سټوډنټ کاونسلینګ کوي، د سټوډنټ پرایورټیز ته ګوري، د هغه خواهشات ته ګوري، د هغه پرسنالټي ټایپ ته ګوري، د هغه لایکس ته ګوري، د هغه ډس لایکس ته ګوري، د هغه کمیونټي ته ګوري، د هغه فیملی بیک ګراوند ته ګوري، د هغه ایج ته ګوري، هغه کې دننه فکری او انټلیکچوال صلاحیتونو ته ګوري، او بیا د هغې مطابق د هغه ماشوم یو لار ورته ښیي. دا نشته، دا پکار دی. که دا موږ جوړ کړو نو موږ به د هلک د دې سټیټ اف کنفیوژن نه راوباسو. ایکچولی دا د کنفیوژن چې کوم سچویشن وي که نه، اټ از ډرینینګ یور انرژي. دا ستا د ماشوم صلاحیت ډرین کوي. ولې چې سټوډنټ په یو کنفلکټ کې دی، هغه په کلاس روم کې د استاد لیکچر ته یا په یونیورسټۍ کې ناس خو دی خو نه دی ناس، صحیح فزیکلی ناس دی، منټلی نه دی ناس، ځکه چې هغه کنفیوز دی او په دې سوچ کې پروت دی چې زه د په دې کومه لار روان یم، آیا دا زما دپاره ټیک ده او که نه د شپې مې په موبایل کې چې هغه کومه ټپه اورېدلې وه هغه زما دپاره ټیک ده. اوس د سایبر سټیشن په دې ټایم کې د انټرنیټ په دې حالاتو کې چې کم مواد ملاویږي په موبایل باندې، یا د فلم یا د ډرامې په صورت کې یا د ټپې په صورت کې یا د مختلف ایکسپریشن سره د ماشوم چې کوم پرسپشن کېږي، نو د کاونسلینګ ډېر ضرورت دی او هغه نشته، فرینکلی نشته. لکه که ما ته څوک پروف کړي، کیدای شي وي او ما ته پته نه یا ما ته داسې څوک پروف کړي چې په پښتونخوا کې
په پېښور یونیورسيټي به واخلو یا اګریکلچر یونیورسيټي به واخلو یا په دې کې داسې یو ډپارټمنټ چې پای کې سایکټرسټ ناست وي او په هغې کې د موجوده چې کوم د سایبر سټیشن او د موبایل او د انټرنیټ او د دنیا د دې حالاتو چې کوم بدلیږي د دې ماهرین ناست وي او خاص طور باندې د سټوډنټس دا چې کوم سچویشن دی سټیټ اف بینګ آیډل یا سټیټ اف بینګ نثینګ یا مطلب کنفیوز چې دا حکم که دا حکم که دا حکم یا ایٹ د سیم ټایم دا ټول حکم یو پای کې په انګریزي کې وته لکه یو دغه وایي چې یو بیکم when you become the jack of all the trade you become the master of none ته چې کنه سو دا چې د کاونسلینګ کومه ده کاونسلینګ پکار ده زه په دې کې یو شی کوم جی ډیر اسانه ده راکټ ساينس نه ده د قدرت د اشاره ولګي وګورو د قدرت اشاره د قدرت یو اشاره ده او په دې به ډیر خلک پوه شي ته چې په کوم حالت کې مناسي یا په کوم پوزیشن هم یا په کوم اکشن کې مې سټوډنټ یا یو بزنس سره جوړاوي یا مطلب دار په یو پروجیکټ کې لګي په څه کې لګي جی ولې لګي دا ورته سوال دی ځینې الکان داسې دي چې کته ته تاسو کې چې پرون یو الک تیرې دوه ملته د انګریزي ولې څه کې وای انګریزانی وای نو بس نه وای په لوي په لولې څه کې وای دا تر دې مې راتلو نو ما ویل چې سم مالخا امیزنګ یو بل سټوډنټ زما اکثر لا زما ګراوند کې سیشنز کېږي نو یو کاری سیو مو تل دا مونږ ولې کې مونږ ولې کو جنرالي خبره ولې مو الله اکبر یا الله ته زما ربي او زه صرف تا ته سجده کوم ته مې خدای مونږ ولې ودکیو مونږ دا ډوډۍ ولې خورو مونږ دا سا ولې مونږ چې څه کوو د دې نه شاته یو ریزن شته که نه ځینې الکان په یو پروجیکټ کې لګیا دي یو محاذ کې لګیا دي ریزن نو ته پته نشته دا څه ولې کوو وایي بس هسې هلکه انګریزي ولې څه کوې وایي دا تر دوی مې راځي نو زه مې څه کوم هلکه ته په فایور فریلانسینګ کې ولې لګې دا ټول خلک لګیا دي نو زه هم لګیا داسې یقینا که داسې خبرې مو کړل چې زه د مسلې لکه ذهني طور چې سیریسلی لکه په دې ټولو خبرو سوچ پکار دی د دې چکړو نه دراوتو یو خبره ته چې سم کې ولې کو د دې ولې نشاته ریزن وګوره که دا ریزن ستا دپاره او ستا رایټ او لیفټ ستا د مور او پلار او د خاندان دپاره فایدهمند دی ورځه که فایدهمند نه دی لاس دې راکاږه نو تا ته به یو ډایرکشن میلاو شي یو سټوډنټ دی هغه وایي چې یاره زما مخې ته مختلف پروجیکټس پراته دي پلار مې وایي لندن ته لاړ شه رور مې وایي ریل اسټیټ ته راشه یونیورسټۍ کې ټیچر وایي چې بیچلر ان بزنس ایڈمنسټریشن کمپلیټ کا په موبایل کې زه ټپاورم چې فایور فریلانسینګ ته راشه کوم خوا لاړ شم په دې ټولو کې یو کار داسې راونیسه چې د هغې نه شاته ریزن وګوره که ته په دې ټولو کې لګې ایٹ د سیم ټایم او ایمی لګي نو بیا ګرځه بیا به چکر وي او یو ځای ته هم نه رسي نو ته د کنفیوز یې یو پکې پیدا که خو ریزن یې وګوره شاته په نمبر دا راواله چې ریزن ته شاته پروډکټیو دی ستا دپاره ستا د خاندان او د رایټ او لیفټ دپاره فایدهمند دی ورځه په دې کې د قدرت نشانی ده او په کم اکشن کې چې د قدرت نشانی وي لکه د باز بالوزي داسې بالوزي چې منزل بکې سفر بکې او خوان بدر کې الله اکبر مونږ ولې مونږ کوو مونږ مسلمانان یو ټول کنه سیریسلی او د ملک حالت خراب دي ځکه چې مونږ کوو خو مونږ ته پته نشي چې ولې نفلونه هم کوو مونږ ته خو دونه پته ده چې عبادت دی خو هغه د مونځ دپاره چې مونږ ګردي کوو عبادت وکړو کله د جومات نه روځو نو بیا هم غیبت کوو بیا هم حسد کوو بیا هم کرپشن کوو بیا هم ملاوټ کوو نو مونځ خو کوو خو دا مونځ مطلب خدای چې د الله سره د خپل عهد تجدید وشي چې یا الله زه بیا رالم یو سایکولوژي ده که نه چې یو رب دی موږ به مرو بیا به موږ راوچتېږو بیا به میدان حشري
آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله راځه نو موږ په خوله خو وایو مطلب موږ وایو په خوله صحیح خو موږ د اکشن نشاته چې کوم ریزن دی هغې نه یو خبر لکه په یو سفر کې روان یو خو غلطه مو دا دي چې هغه سفر مو صفا نه دی ریزن معلوم نه ولې کوم لکه مونځ کوم ولې کوم مونځ دې دپاره کوم چې الله بیا رالم تا ته او زه واپس دنیا ته ځم نو زه به هر هغه کار کوم چې ستا حکم دی نو مسلمانان ټول یو او حالت هم د سومالیا نه هم بدتر دی ټول خفه یو بېچینه یو پریشانه یو دا د جمعې دا خطبه موږ اورو دا ولې اورو په دې موږ پوهېږو 99% په پښتونخوا کې د جمعې په ورځ امام صاحب اردېږي خطبه ورکي څوک پې پوهېږي نه پې پوهېږي که په دې خطبه دا ناست خلک پوه شول چې دا موږ ته وایي څه زموږ دا معاشره به ټوټل چینج شي موږ به حیثیت یو قوم پس یو کار کې لګي او ریزن راته پته نشته ولې نو پلان یې کوي نو دایم کوي هغه هم کوي دا ریزن وین یو چې کله ریزن معلوم شي د یو کار چې دا زه ځکه کوم چې د دې نه ماته زما فیملی ته او د ټول کل ته فایده ده فیض ده انورم انرجیټک شي صحیح انورم تیز شي د هغې مخې ته به یو څو ویکنسز دي اټومیټیکلی ختم شي ګرمه بړستن سار کې لته به ورکړي چې کله ته یو کار نشاته یو والډ ریزن کې دی یو وجه کې دی چې دا څه ولې کو فلم ته به ناستې فلم به بند اړه به دې ټنګ ټکور ته کېږي به بند کړي اړه به دې چکر ته کېږي چکر له به نه ځي ولې چې ته په یو لاین اف اکشن کې و هغه اکشن شاته ریزن دی وجه ده او د وجې مطلب تا ته ستا فیملی ته ستا رایټ او لیفټ ته د هغې بینیفټ ده موږ له پکار دي چې موږ په کوم کار کې روان یو د هغې نه شاته ریزن پیدا کړو موږ بغیر د ریزن سفر کوو ځکه ورسوځي دا خو که لږ مخکې شو بل بوټی راته ښکاره شو هلته روان شو هلته سفر وکړو هلته روان شو هلته سفر وکړو هلته روان شو هغه ایج چې په کم کې زموږ کوګنیټیو ایبیلیټیز زموږ صلاحیت زموږ شخصیت زموږ انټلیکټ جوړیږي نو هغه په حصو کې بار بار تقسیم شي نو موږ د جیک اف آل د ټریډ خو شو په ماسټر اف نن شو په یو کې ایکسپرټیز حاصله نه کوو په هر څه کې لږ ډېر که نه سو دس از واټ چې که سټوډنټ دی که بزنس مین دی که انټرپرینور دی دا چې سم کوي لږ ریزن ګوره یار وای ایم آی ډوینګ اټ لږ د ځان څخه هم کلام شي په پټو سترګو ولې ور روان یې ریزن ته ګورئ او ریزن کې د قدرت نشانی بیا راځم دې خبرې ګوره الله تعالی په اسانو ټکو کې ښه ډېر ډیپ نه ځو چې خلک به هم وایي چې فلسفه خو نه ده اسانه وي دا ونه ولې راخیږي دا بوټی په دې ځمکه کې دا ونه ولې راخیږي هسې نه د دې ریزن دی موږ له څه راکوي ونه اکسیجن راکوي سوری تیلو میوه تیلو اور پې لګو 200 فائدې فرنیچر نو دا چا جوړه کړې دا ونه رب کائنات کله چې د الله سره په جنگ کې شوي که نه ملا به دې ماتېږي کم الګ چې په کم منزل روان دی او دا د قدرت د اشارو نه ځان نه خبري او دا د قدرت د اشارو مطابق نه ځي دا ستړی دی دا به منزل ته ورسي خو پریشانه وي د قدرت اشاره دا ده چې ما هر شی پیدا کړی هغې سره مې ریزن ورکړی او ریزن مې فایدهمند ورکړی ونه الله پیدا کړی واله د دې ونې نه د سوري صفت او د میوې صفت او د اکسیجن صفت بیا به تبرګۍ خوري که به نه خوري چاشنی ونې ته تبرګۍ نیولې وای هی 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 او ونه دراماته کې اوس زمونږ لاست یو څو ورځو کې بټخېلې ته ویزټ ده خیر خو لږ لاندې دی واوره هلته نه ده شوې خو د اپر تیر څه ملګري نو ما ته لږ هلته ستاسو اړخ ته زمونږ بټخېلې ته درځو کېدای شي در چکر شو واوره شوې ده ویه نو ما ته په دې زړه کې ویلې چې دا واوره ولې شوې ده مطلب دا واوره کېدل هم یو کار دی که نه څنګه چې دا ونه راختل یو کار دی دا ولې شوې بغیر د ریزن څه کېږي دا ځکه شوې چې دا په دې غرونو را پرېوته په دې په سمر کې په ګرمۍ کې نور لګي
دا به بیا میلټ کیږي ویلې کیږي به دا بیا به نری نری د دې نه د اوبه راځي او دا به یو خوړ صورت او بیا دا اوبه بیا چېرته راځي در الله تعالی چې دی نو انتظام کړی والله اشارې راکوي که نه مونږ خو دا غټ غټ سرونه نیولي دي مونږ ته په قرآن مجید کې وایي چې بھئی تاسو زما په الله تعالی وایي چې تاسو ولې په دې شي غور او فکر نه کوئ ما تاسو له اشارې درکړي چې ما څه پیدا کړي د هغې نه شاته مې ریزن ورکړی ریزن دی nothing is without reason زه چا پیدا کړم الله پیدا کړم څونه ښایسته پیدا کړم ګوره دوه سترګې راکړي په دې کې هم ریزن دی یوې هم راکولی شو نو که دا یو ځای شو بله شته ریزن دا پوه دی ولې راکړي په دې ساره کاږم په دې کې دا دننه چې دا پنګ ورته خړی وایو دا پکې ولې ریزن فلټر دی موږ چې ساره کاږو دوړه دې کې نښلي که نه دا غوږونه ریزن دی که نه دا غاښونه په دې موږ غوښه خورو که نه کوم شی چې قدرت جوړ کړی په هغې به ریزن وي او ریزن به پروډکټیو وي ځان څه سوچ وکړه ته چې دې ټایم کې په کم لاین کې روانې ولې روانې او آیا ته چې په کم اکشن کې روانې د دې اکشن نه شاته ریزن فایدهمند دی که نه دی که نه ته په پبجي کې پروت یې په فلم او په دیوداس کې او په تیرنام کې پروت یې نو د دې خو هیڅ ریزن نشو ګنټه دې ښه تېره کړله او بس صرف تا ته فایده شوه که نه نو تبای او روزانه تبای ته په پیچکي کې پروت یې مخ دې سپین کړی شونډې دې سرې کړي درې درې ګوتمې دې مچولې تنګې جامې دې مچولې کاړه دې مچولې دا ولې سوچ وکړه ځان سره ولې کوم زه دا که دا ته د دې دپاره کوې چې ما ته خلک شاباسي راکړي زه ډېر ښایسته ښکارم دا ډو ریزن نه دی it is neither impacting you nor impacting the society دا نه ته افیکټ کوي پازیټیولی نه سوسایټي افیکټ کوي بلکې ډسټرای کوي قدرت په هر شیز کې مثبت ریزن یې ښه زما دا مازغه ولې په دې کپاره کې دي ولې دونه مضبوط سکل راکړه ریزن ځکه چې مازغه ډېر سنسټیو دي د قدرت نشانی ده که نه ولې دا غرونه الله پیدا کړي که دا غرونه نه وي خو دا ځمکه به خوځېدی که نه بس بال به کله به یو طرف ته تاوېده او کله به بل طرف ریزن مه کنفیوز کېږئ ستاسو سوال دا دی چې هلکان کنفیوز دي په کومه لاره لاړ شو چې په کومه لاره ځې ځه خو د خپل د تګ او د سټرګل او د محنت نه شاته ریزن وګوره وجه وګوره وجه دا ځینې خلک وایي یار ته پکې انګریزي مه وایه په دې کې دا زما تپوس دی ګورې دا فی البدی ده نو زه کوشش کوم د پښتو ټکي پې سوچ پې کومه راځي راله د پښتو ټکي خو پکې راشي روان شه ځه ریل سټیټ ته که راځې راشه که بی بی اے کې وکړه فریلانس دنیا ته راځې راشه که نه لندن ته لاړ شه یو کار وکړه په یو لاره لاړ شه خو ریزن وګوره چې ولې ځم زه ولې یو کار کوم ریزن پروډکټیو دی تا دپاره او معاشرې دپاره فایدهمند دی ورځه پې دې کې د قدرت نشاني پرته ده قدرت چې کوم پیرامیټرز دي هغې کې تا د قدرت فریکوینسي کیچ کړه ته به لازمي کامیابی ستا په هر عمل په کوشش په سټرګل په خوارۍ کې که د قدرت دا نشانی شامله شوه چې ځان او د خلکو فایده بیا به ته پرواز کې او که نه صرف ستا فایده ده پکې بیا د ملا ماته ده بیا ستړی بیا به او داسې ډیر کردار زموږ په دې معاشره لکه چاپېرچل ته هم نظر کې اټس ویری ایزي هر سټوډنټ که د فرست ایئر دی که د بیچلر دی که د ماسټر دی دا دی بس نن ځان راوڅنډي که یو هلک ایټ د سیم ټایم یو کار کوي ګډ که یو انډیویژول یو فرد دوه کاره کولی شي ملټي ټاسکینګ کولی شي دا د یو نه دوه ښه دي که یو کس درې کار هم ایټ د سیم ټایم چلولی شي دونه کیپاسټي پکې شته او دونه صلاحیت پکې شته وچلوه خو ریزن شاته لازمي وګوره زموږ ډېر هلکان رانه اوبه وویوړل ډرین شو رانه ضایع شو رانه خراب شو رانه د معاشرې دپاره نقصاندې شو ځکه چې هغوی په کوم اکشنز کې انوالو دي په کوم سټرګل کې انوالو دي they don't know why are they doing it دوی خبر نه دي چې دوی ولې کوي دا شیز پیرنټس ته هم زه دا وایم ته خپل بچي ته لږ وګوره ستا دا بچی کمپیوټر ته شپږ ګنټې ناست دی ولې ناست دی ستا دې بچي او تا ولې دا ګیمونه په خپل ولې راوړي دي
ریزن کنه وی خو ولک بچی دا ستا خواهش دی ستا ضرورت دی دا ستا د معاشري ضرورت دا که موږ لږ ځان ری اسمبل کو خپل معاشره کې ځان لږ راوسنډو او لږ ځان راغونډ کو او داسې ولاره ځان له وټاکو چې هغه نشاته یو ریزن هم وي چې دا زه ځکه کوم او د هغې فایده مې کوم ته ګوره 14 کاله مخکې یوه کمره وه کورسۍ ما په خپل لاس جوړه کړې دا په کومه تعلیمي اداره کې چې موږ ناست یو په یو غټه ایریا موږ امپیکټ کړه ما نه یو سړي تپوس وکړو مړه وایي دا څه دي وایي دا خو ګاډرې دي او تا خو تخته بار لګولې څه ده بل څه ده بورډ ته نه شي کولی مړه وایي دې خولې ته دې وایي ستا د بس کار نه ما ورته ویل دیر از ا ریزن دا کار ډېر ورکوټی دی خو د دې نه شاته وجه ده وایي څه وجه ده مل وجه دا ده چې زه غواړم داسې یوه درسګاه تعلیمي اداره جوړه کړم چې زه په خپله معاشره کې یو مثبت رول ادا کړم یو مثبت کار وکړم نو دا خو ټول لګیا دي نو مل لګیا دي کم سړی چې مثبت رول کوي دا به الوزي وایي هغه څنګه مل دا کردار د قدرت دی نو هغه یوه کمره وه 20 کورسۍ وې 12 کاله مستقل یو سټرګل شاته تی ریزن خو کامیاب شو او داسې کردار به ستا په شخصیت کې په هر موړ کې راځي خو دا نه ده چې ته دې خپله چې کوم ستا مقصد دی هغه دې ته مات کړې او ته دې د هغه په خبرو کې راچې هلکه دا دې چې ما ته څه وایي دا ګینې ټیک وایي کله پاسبل هم ده چې ته کیدای شي ته په یو غلط ټریک روان یې یو ښه ټریک درته میلاو شي او هغه ټریک اډاپټ که هغه ټریک اوچت که واخله د ځان څخه خو شاته دې ریزن لازمي وګوره هسې کار مه کوه ایوي مه کوه ایوي لکه یو مثال زه در کوم تاسو دا ټوله کیسه به پکې راغونډه شي یو هلک دی دا سار کیسي کالج ته او 2 بجو نه پس دا د پلار د پلار رسټورنټ دی دا رسټورنټ ته راځي نو ته به دته ګورې ده به لاس کې موبایل نیولي د کاټن سوټ به یې اچولی دا به د خان غوندې یو سیټ ته ناست دا په موبایل کې ننوتی نو دا رسټورنټ ته خو ځي خو ریزن نشته مقصد مات دی ریزن نشته هم که دا هلک اټ د سیم ټایم کالج ته هم لاړ شي یونیورسټۍ ته هم لاړ شي او د هغې نه پس د خپل پلار په دې رسټورنټ کې دا سرخوړلی کېږي او دا لږ ډیټیل سره د کسټمر چې کوم سیټسفیکشن دی د فوډ چې کومه مینیو ده د ویټر چې کوم پریزنټیشن دی د اکاونټ فاینانسز چې کوم ډیلینګ دی د چې کوم را مټیریل راځي خوراک چې کوم راځي هغه چې کوم پخېږي د هغې چې کوم پروسس دی که دا لږ فوکسډ کړي او د نه زه بیا دا تپوس کوم چې بچی ته څه کوې زه خو جي سار کالج ته ځم کالج کې څه کوې زده کړې کوم بیا چېرته ځي د پلار رسټورنټ ته ځم هلته څه کوې هلته هم زده کړې کوم څنګه زده کړې کوې هلته زما په ټول سیسټم نظر دی نو هغه اکټیویټي دې هم ښه شوه دا اکټیویټي دی ولې چې ته په رسټورنټ کې د یو ریزن دپاره ته فوډ ته ګوري مینیو ته ګوري ټیسټ ته ګوري کسټمر ته ګوري صفایي سوترایي ته ګوري مینجمنټ ته ګوري پلار ته ګوري نو ایټ د سیم ټایم فایده اوچته او که نه تا نه زه راته تپوس وکړم چې سار کې خو کالج ته ځې بیا څه کې مړه د پلار رسټورنټ مې دلته ځم ولې ځې نو بس هسې ځم نو هلته ناست یم ډېره زیاته مو مننه کوم او چې د قدرت په نشانو کې خپل ځان دغه راونغاړې قدرمنو په دغه ننني سیشن کې ډېرې زیاتې خبرې نورې کیدونکې دي راتلونکي پاډکاسټ کې به په هغې باندې ډېرې زیاتې مهمې خبرې کوو او د دې سره د پروګرام کوربه امین مشال ورکړي اجازت د الله په امان